د ویلیج کونسل کوګاټو عوامو د سرکاري مبتوړو نه ملاوېدو خلاف په کوګا کې احتجاجي مظاهره وکړه. د ناظم کوګاټو سوراب خان، سماجی کارکن اجاز خان او انور کمال خان په سربراهۍ کې د محله مانیزو کوګا خلکو مین بونه ثوابه روډ احتجاجن بند کړو او ناربازي وکړه. احتجاجي مظاهرینو ته ناظم کوګاټو، سوراب خان، انور کمال خان او اجاز خان خطابونه وکړل. مقررینو وویل چې ویلیج کونسل کوګاټو خلکو ته د 13 ورځو نه سرکاري مبتوړه نه ملاويږي او د محله مانیزي ډیسټریبیوشن پوینټ بند شوی. هغوی وایي چې موږ به تر هغې پورې روډ نه کولاوو چې تر څو د ابن امین په دکان دوباره د ډیسټریبیوشن پوینټ سٹارټ شوی نه وي او خلکو ته مبتوړه ملو شوی نه وي. په دې موقع ایډیشنل اسسټنټ کمشنر مندل محمد خان او اس ایچ او تانا نواګي انعام خان، د مشرانو صدر رزل اصلاحي جرګه حاجی فتح خان، سابقه صدر بغبلن خان او نور سره کامیاب مذاکرات وکړل. هغوی د ضلعي انتظامیه او ډیسټریکټ پونټ کنټرولر سره رابطې وکړې او د ابن امین په دکان یې ډیسټریبیوشن پوینټ قائم کو. اے اے سی محمد خان وویل چې ان شاء الله سبا د هفتې په ورځ به ویلیج کونسل کوګاټو ته هم په دغه پوینټ وړه ملاويږي. میډیا سره د خبرو په وخت اجاز خان د انتظامیه شکریا ادا کړه او عوامو ته اپیل وکړو چې وړه به هر چاته ملاويږي، لہذا بلا وجارش م جوړوي. زما خبره دارا خبره جاری ساته چې د وړو د ډیلر د ابن امین نه څوک نامطمئن ای کرپشن کړي، د وړو ترولای چاله اسی ورکړي چې حق نه وغلې ورکړي، خپل پردی پکې کړي، ثبوت راوړی موږ ته پیش کړي. بالکل نه دی زه تاسو ته دا یوه خبره کوم کړو چې چا په فکر او په ذهن کې دا خبره نو تر اوسه پورې د نن 9 میاشتې مخکې په دې ملک باندې ورغل د پی ټي آی حکومت خو موږ زوره تنګ او بې ارامه نه وو، څومره چې په دې 9 میاشتې کې تنګ شو. نن دغلته یو مولا دی، زه یې کولا ووایم، زه مذهبي سړی یم، زما عقاید د اسلام دي، خو زه د پلیاپور مولانا نه تپوس کوم چې تا د ایم این اے الیکشن ګټلی او که تا د ایم پی اے الیکشن ګټلی چې ته زما په کوګا کې زما اختیار ساتي. ټولو سیاسي نمایندګانو ته وایم چې په کوګا کې د تحصیل چرمین هم شته، په کوګا کې نور چرمینان هم شته. کوګا د دې مندړ یو نامتو کلی دی، مشرانو وله ګټې کړي دي. زموږ فیصله به موږ پخپله کوو او چې کله موږ خپله فیصله پخپله نشو کولی استعفاګانې به ورکړو. د کوګا د عوام ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې هغوی راووته او د خپل حق لپاره یې تپوس وکړو. بیا د زمونږ د تحصیل مندړ چې کومه انتظامیه ده، زمونږ ایسي صاحب دی، زمونږ ناظم صاحب دی، د ویلیج کونسل 2 انور کمال خان دی، د رزل اصلاحي جرګې دا غړی دی، نور مشران دي. د هغوی ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې هغوی ټولو په دې احتجاج کې حصه واخیسته او دا احتجاج یې دغه کړو. د تیرو 2 ورځو راسونه موږ ته په ویلیج کونسل کوګا 2 کې وړو چونکې نو راغلي ویلیج کونسل 2 ته، نو په هغې باندې د عوامو کې ډېر زیات تشویش و، عوام خفه و چې څنګه زموږ وړه چا بلاک کړي دي یا څه شوي دي. به هر حال هغې مسایلو ته نه ځو، خو وړه نن چې کوم دی نو مونږ روډ چې کوم بلاک کړی او روډ بند کړی نو هغه په هغې کې زمونږ او د انتظامیې په منځ کې مذاکرات وشو. په هغې کې محترم ایسي صاحب چې کوم دی نو ایسي صاحب راغلی او ټول کریډټ په مونږ ایسي صاحب له ورکوو چې دی راغی او هغه وړو هغه مذاکرات یې مونږ سره وکړه. ډي اف سي صاحب سره یې رابطه وکړه، د ډسټرکټ انتظامیې سره یې رابطه وکړه او بیا د خدای خوشحاله کې مل ته مونږ سره راغی او زمونږ هغه وړه چې کوم دی هغه دوباره بیا بحال کړه. هم په هغه دوکان باندې به هغه وړو دوباره بحالي هماغه د ابن امین دکان ته به دا وړه دوباره راځي او مکه سنټر هغه ککه پوینټ راله دوباره بحال کړه. بل زه ستاسو په وساطت سره د کلي خلکو ته یو پیغام یو میسج ورکوم چې د کومو خلکو وړه شوي دي لهذا د غیر ضروري رش مه جوړوئ. غیر ضروري رش کې دا یو خو روژه ده، رمضان دی، نو په غیر ضروري رش کې چونکې عام خلک راځي او بیا د هغې نه رش جوړېږي او زیاتر خلک وایي زما په کارډ شته ودرېږه د پلار هغه ګورم ودرېږه د
رور هغه ګورم د بل هغه ګورم چې یو فیملی نمبر ته ملاو شوي دي بس دغه دله پوره دي او انشاءالله تر 25 رمضانه پورې به دا وړو دا تسلسل جاري نو هېڅوک د غم دا دغه نه کوي چې ما ته به وړه نه میلاوي انشاءالله وړه به ټولو خلکو ته میلاویږي او د غیر ضروري رش نه اجتناب وکړئ دا زما پیغام دی او په آخر کې بیا د ایسي صاحب شکریا ادا کوم د دې د سټاف او د ډسټرکټ چې څومره زمونږ انتظامیه ده د هغې چې د هغې مکمل موږ سره تعاون وکړو او پولیس ورونو موږ سره تعاون وکړو د هغې ډېره ډېره زیاته شکریا او مننه